التين تاسو کې چا په اسلامیات کې وی د چا په عربي کې باغی کې موږ راو د چا په دې کتاب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. دی سورت التین ہوئی تین پا عربی کی انذر ہوئی. دا سورت هم په مکی مکرمه کی باغ وقت کی نازل ہو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم پڑھا د تبلیغ کار کا خلکو ته اسلام پیغام رسو او کافرانو په برابر داغه مخالفت کو. نو دې سورت په آغاز کې الله تعالی په سلورو سيزونو قسم وکړ: تین، زیتون، طور سینین او بلد الامین. په سلور سيزونو باندې الله تعالی قسم وکړ او په دې سلورو سيزونو باندې قسم چې وکړو دا سلور سيزونه عموما دا د مختلفو انبیاو علاقې ته مراد دي. مختلف پیغمبران په دغه زمانه کې پاتې په دغه کې تیر شوي دي په دغه علاقو کې. نو د نبی د نوم په ځای باندې دغه د کلی نوم او دغه کلی هغه اوصاف چې دي مثلا تین او زیتون. تین انذر، زیتون تیل. دا د لوط علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام څخه یا بیا وروسته عیسی علیہ السلام دی. په هغه زمانه کې د هغې په علاقه شام، اردن، فلسطین په دې علاقې کې دا بوټي ډېر مزیدار پیداوار ورکوي او ډېر دي. نو په دې وجه باندې دلته مراد د عیسی علیہ السلام، لوط علیہ السلام او خود د ابراهیم علیہ السلام علاقه ته مراد شوي. دغه شانې طور سینین پکې ویلی شوی. نو تور د یو غر نوم دی چې هغې ته کوه تور ورته موږ وایو. یو غر دی چېرته چې الله تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې کړې وې او موسی علیه السلام یې پیغمبر کړی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحي آغاز په غار حرا کې کړو. نو موسی علیه السلام سره خبرې او د وحي آغاز په کوم ځای کې کړو؟ په طور سینا کې. او بل چې دی بلد الامین، امن والا ښار. د دې نه مراد مکه مکرمه ده، کوم کې چې نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی او په دغه وخت کې د تبلیغ او د اقامت دین دپاره یې خواري کوله. د دې نه وروسته بیا د انسان دوه حیثیتونه بیان شوي، کیفیتونه بیان شوي. یو کیفیت یې دا دی چې الله تعالی انسان ډېر ښایسته شکل باندې پیدا کړی. تاسو غوا ته وګورئ، ګډو ویزو ته وګورئ، زمرو ته وګورئ، داسې نور څاروو ته وګورئ، مالانو لړمانانو ته وګورئ. د هغې په ځای زموږ هر ځای بیل د نور نه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بهترین قالب کې دا انسان پیدا دی. سترګې د نورو نه مزیدار، د پوزې ساخت د نور نه بالکل بل شان، د خولې انداز د نور نه بالکل بل شان، د بدن تګ راتګ د حرکت دغه چې دي نو د نور نه بالکل بل شان. دغه شانې د انسانانو د یو بل سره د واده تعلق قایمېدل دا بالکل د نورو نه بل شان، ډېر د پردي انداز. دا ټولې خبرې چې دي نو الله تعالی دویم پهلو او دویم کیفیت د انسان ذکر کړی چې یاره دا شریف بهترین انسان په بهترین شکل باندې پیدا او په دې بهترینو شکل والا انسانانو کې بیا بهترین خلق انبیا دي، پیغمبران دي. دویم کیفیت چې بیان شوی دی ثم رددناه اسفل سافلین، هغه دا چې دغه بهترین مخلوق چې اشرف المخلوقات دی انسان، دا به یو ځل له جهنم لاندې کندې ته غورځي. ګوره څومره بهترین شکل ولا الله ورکړی، څومره بهترین انسان دی، خو د خپل ناکرده دغه په وجه باندې ما د جهنم اخري کندې ته ویلي. البته
یو څو خوینه په اخر کې ذکر کړی دي چې کوم خلک ایمان راوړي او د ایمان نه وروسته نیک اعمال کوي نو دا خلک به د جهنم دغه کندې ته یا دغه د ذلت هغه رسوایۍ طرف ته نه ځي دی به دغه رسوایۍ نه بچي بلکې د الله په نسبت باندې به د بهترین اجر او د ثواب مستحق او حقدار به وګرځي د صورت په اخر کې بیا الله تعالی یو دوا حقیقتونه بیانوي یو حقیقت دا چې فما یکذبک بعد بالدین سمو خیال دی د څه شی چې تاسو په دې اماده کوي چې تاسو د قیامت نه منئ او الیس الله باحکم الحاکمین دویم حقیقت دا دی چې احکم الحاکمین یعنی بهترین حاکم او حقیقي حاکم خو الله دی نو د الله په مقابله کې د انساني خدایان چې دي ته ولې تاسو دونه ډېر پاس کېږئ چې د هغې په وجه باندې د الله تابعداري او هغې ته څه پرېږدی نو دا مضمون په دې صورت کې ذکر شوی دی د دې چې الفاظ یې اعوذ زه پناه غواړم بالله د الله سره من الشیطان د شیطان نه الرجیم چې رټلی شوی بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې ډېر زیات مهربان دی الرحیم او همیشه مهربان دی واو د قسم د پار راځي والتین قسم دی زما په انذر باندې والزیتون او قسم دی زما په خونه باندې د تاسو په کلی کې دا تین نومې هم شو انذر ماما پکې هم او بل پکې زیتون خونه ماما پکې هم د خونه ماما پکې دلته نو هم نه ها نو ګوره تین او زیتون خونان او انذران او خونان دا په کومه علاقه کې ډیر دي دا په شام فلسطین اردن په دغه علاقه کې نو هغه علاقه ته مراد او دویم وتوري او په کوه تور مې دي قسمی سینین چې هغه د خیر او برکت والا غر دی خیر او برکت په دی وجه باندې چې د علم مرکزو پیغمبر علیه السلام حضرت موسی چې دینو علیه السلام هغه دغه ځای د علم آغاز کړ سبق یې هلته ویلو الله تعالی ورته په خپل استاد او هغه ورته سبق ویلو نو دا دویم شو او دریم وهذا البلد او دا کله هذا دا البلد دا کله وهذا البلد او دا کله الامین چې دا امن ورکوونکې خار دی امن ورکوونکې خار دی خلک پکې په امن ګور دلته الله تعالی په څلورو شروع قسم وکړ تین زیتون تور سینین او هذا البلد الامین الله تعالی چې کله په یو شی باندې قسم خوري نو قسم په خلق د ځان نه په غټ شی باندې زموږ یې خدو ته په خوا په پیر بابا به قسم خورو دا غیر خیال چې پیر بابا ډېر زور ورته وای ورو د علم رڼا چرال نو جهل تیرې لګي او چتی شوې نو بیا د پیر بابا نو خلق د من په علاقو کې کم از کم پیر بابا دا دغه نه البته اوس بیا دا شروع شوی د علماء داسې چې دا د منو وظیفې او ذکرونو د تسبیح او لوی سلسله شروع کړي خلک پاغه شي بیر تراړي چې بس بیا د باباګانو یا د پیرانو یا د مریدانو دا غیغه محفلونو انعقاد پکې او د دبلې پکې هو د قران صحیح تعلیم دار چې قران کې کم عبادت دي کم معاملات دي کم اخلاقیات دي هغه خپل اول درسل د قران باندې ایمان او په نبی باندې ایمان دار نه چې سړی دا و چې نات بدرلوي مو بس دار درته مدینه ته نه په نبی باندې د نبی نات بنیادی طور دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کم تعلیمات او تعلیمات په خپل ذهن په خپل بدن په خپل غوږونو دماغ او جبهه او په خپل لاس او خو باندې هغه سنت پاره باندې عملي چې زمونږ شکل د نبی صلی الله علیه وسلم په شان زمونږ تک د نبی صلی الله علیه وسلم په شان زمونږ خوراک د نبی صلی الله علیه وسلم په شان زمونږ تعلقات د یو بل سره چې د نبی صلی الله علیه وسلم په شان نو دا د الله نه غوړ څوک نشته نو څنګه الله قسم خوري نو علماء وایي الله چې په کوم څه قسم خوري دا بنیادی طور دغه شیزونه گواکۍ په انسانانو لکه موږ داسې وایو خدای ګواه دی چې ډېر مشران دي خدای ګواه دی الله ګواه دی یا چې نور څه نه څه خبره وشي وایي چا درته ویلي نه هغه چا وایو یعنی مطلب چې ستانه اصل حقیقت چاته معلوم یې هغه یادو نو د الله نه بهتر حقیقت چاته معلوم دی نو دا بنیادی طور الله تعالی چې کلم په سيزونو قسم خوري دا د غي د عظمت په وجه نه خوري دا د غي د حکمت په بنیاد باندې گواه په تور باندې پیش کړي الله تعالی فرمایي چې ودین قسم دی زما په انذر و زيتون او په خونان و تور سینین او په کوه تور چې هغه برکتی غر دی وهذا البلد یو پدی کلی الامین چې امانت ورک امن ورکوونکی دی امن والا خار مکن دا گواکو پس باندې دا سلور وانه قومونه یا سلور وانه علاقې گوا دي پس
چې لقد خلقنا یقینا من پیدا کړی دی الانسان انسان فی احسن په ښایسته تقویم قالب کې. تقویم هغه دی ته وایي چې هغه نور خلک سړی راوړي د هغې سره لګي. لکه موږ کلنډر وایو نو موږ وایو د دسمبر په میاشت کې به نور په کم دی نو یاره په دې دی باندې جولای کې به په کم دی په دې دی باندې نو تقویم کلنډر ته هم وایي. تقویم موږ ورته قالب ورته هم وایي هغه څیز چې سړی په بل ناف کوي. نو لقد خلقنا الانسان من پیدا کړی انسان په احسن تقویم په ښایسته صورت باندې په ښایسته شکل باندې په احسن تقویم په ښایسته شکل باندې. ثم د دې باوجود چې څومره ښایسته شکل او څومره ښایسته کردار مو ولرو کړی خو ثم بیا به رددنا من به بیرته بوځو دا انسان اسفل لاندې سافلین د لاندې خلقونه د لاندې خلقونه چې لاندې کوم خلق دی هغه ته به ورسو. کم ځای ته مراد دی جهنم. دنیا کې ته کم ځای مراد دی ذلت. مخکې بادشاه اوس جیلی شو لکه زموږ په ملک کې چې کم بادشاه تېر شي اوس په دې وخت کې عمران خان په تېر وخت کې وزیر اعظم او خلکو ته به دا دبونه کول اوس ځان له به جیل کې پروت. اوس په خلک په مخه منډې وایي چې سړی راپرېږدي یا چې کله دی ولا جلوس وکړي هغه خال دی کې کلک ولې دا ځکه چې انسان چې کله د خپل هغه احسن تقویم تقاضې پوره نه کړي نو د ذلت کندې ته بیا غورځېږي. نو د ذلت کنده په دنیا کې دا چې د حاکم نه بلی محکوم د مالدار نه بلی غریب د روغ نه بلی بیمار او په آخرت کې د اسفل السافلین نه مراد هغه د لاندې نه لاندې مرتبه د ذلت مرتبه جهنم دی. الا الذين سوا دغه کسانو نه آمنو چا چې ایمان راوړي هغه به اسفل السافلین ته نه. اب هغه څنګه چې دا شکل ښایسته دی دغه شانې د عمل یې ښایسته دی. الا الذين سوا دغه کسانو نه آمنو چې ایمان راوړو وعملوا او ویکړه الصالحات نیک اعمال فلهم نو د هغې دپاره وی اجر ثوابونه غیر ممنون یعنی غیر مقطوع نه ختمېدونکي. ممنون مقطوع فلهم اجر نو د هغې دپاره به داسې ثوابونه غیر ممنون چې به نه ختمېږي. دنیا کې خو چې تاسو له په انعام کې چېرته استاد کپ در کړي چې کور ته وړی هلته مرور مات کړی بیا نه یا کاپي دله در کړي بل ورته ایسته چېرته هم ګزارلی انعام خلق نه دغه کوي کم چې انعام په طور تپاسه به چې دغه دی اجر د ده لپاره به اجر غیر ممنون نه ختمېدونکی. فما یکذبک نو اوس هغه حقیقت بیانوي. فما یکذبک فما نو څه شی دی یکذبک چې اماده کوي تا په دروغ ویلو بعد د دې نه وروسته بالدین د قیامت باندې. د څه شي دی چې د قیامت په دروغجن ثابتولو باندې تاړم شوی تیاړم کړی. فما یکذبک نو څه شی دی چې ته په دروغ ویلو اماده کړی بعد د دې نه وروسته بالدین د قیامت مبارک. الیس ولې نه دی الله الله تعالی باحکم الحاکمین بهترین فیصله کوونکی باحکم غټ الحاکمین د فیصله کوونکو. والتین بسم الله الرحمن الرحیم والتین قسم دی زما په انذر باندې والزیتون او په زیتون باندې وطور سینین او په کوه طور باندې چې برکتي غر دی وهذا البلد او په دې ښار الامین چې امن ورکوونکی ښار دی. لقد خلقنا الانسان من پیدا کړی دی انسان په احسن تقویم په بهترین قالب کې ثم بیا به رددناه واپس کو اسفل سافلین لاندې د لاندې مرتبې ته الا الذین سوا دغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وعملوا کړي الصالحات نیک اعمال فلهم یې به د هغې دپاره اجر غیر ممنون نه ختمېدونکی. فما یکذبک نو څه شی دی چې په دروغ وعده کوي تا لره بعد وروسته د دې نه بالدین د قیامت بارې کې. الیس الله ولې نه دی الله تعالی باحکم الحاکمین بهترین او لوی فیصله کوونکی. دې صورت چې موږ ووایو د دې نه موږ له داسې د علم سره سره د عمل لپاره څه خبرې یادول پکار دي. یو دا کم چې موږ څه زده کړو دې ته علم او د دې نه وروسته بیا چې دا موږ څه زده کړه د دې مطابق خپل ژوند جوړو دې ته عمل وکړو. نو زموږ د ژوند لپاره پکې عملي پهلوګانې څه دي؟ نو یوه خبره پکې دا ده چې ګوره قسم خوړل چې دي که نه قسم خوړل دا هم عبادت نو چې کوم سړی د الله په نوم باندې قسم خوري دا د الله عبادت او چې کوم سړی د الله په ځای باندې د بل چا په نوم قسم خوري دا ګوره د هغه عبادت دی. لهذا په څه خبره چې زور ورکې نو د هغې دپاره قسم خوړل چې دي دا ګناه نه ده. د خبرې اهمیت چېرته څیز اهمیت ورکې چا او په هغې باندې تقسیمانې په خدای قسمي چې دا سکول چې دی نو په دې سکول کې به زه چې کوم دی مطلب څه یو خدمت دی دا به کوم بس ښه خبره دا تا خبرې اهمیت بیانوي.
سو الله تعالی په خپل په یو صورت کې په څلور سيزونو قسم خوړل. الله دویمه خبره دا چې الله تعالی مکه مکرمه چې دا د امن خار ګرځولې ده. په دې خار کې به څوک جګړې نه کوي. که زناور دي د هغې سبب هم څوک تکلیف نه رسي. حتی دا چې بوټي دي بوټي به هم څوک نه ماتي. دا بلد الامین دی. درېیمه خبره موږ له زده کړې دپاره دا ده. بعضې خلک وایي یاره په پاکستان کې دا قانون دی چې توهین انبیا چې دی عصمت انبیا چې ورته نو په دې باندې نیوکړه نه ده پکار ده که عصمت څه چل دی هغه هم انسان دی زه هم انسان یم. نه الله تعالی وایي په مخلوقاتو کې د ټول نه اعلی خلق چې دی هغه انبیا دي پیغمبران. اعلی ترین خلق څوک دي؟ انبیا دي. لہذا د خپلو اکابرینو د خپلو غټانو د اعلی خلقو خدمت پکار دی بېعزتي نه. درېیمه څلورمه خبره دا ده چې الله تعالی په ټولو انسانانو له په نورو مخلوقاتو باندې فضیلت ورکړی ده، ساخت په لحاظ سره هم او د کردار په لحاظ سره هم. پنځمه خبره په دې آیت کې دا شوه چې انسان ته الله بدن ورکړی دی، نو په دې بدن باندې د دې بدن څه ضروریات دي، ډوډۍ غواړي، اوبه غواړي، جامه غواړي. دغه شان دې بدن له الله روح ورکړی. څه ولې ورکړی؟ روح. نو دا روح چې دی دا هم څه ضروریات د دې هم څه غواړي، د دې هم څه خوراک دی. نو دې خوراک څه دی؟ عبادات دي، ذکر دی، دا د دې د روح څه دی؟ دا د روح غذا ده. زموږ بعضې خلک وایي موسیقي دا ټنګ ټکور چې دی دا د روح غذا ده. سړی چې ګډېږي دا د روح غذا ده. نه، ټنګ ټکور د روح غذا ده. ټنګ ټکور چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د شیطان مزامیر ویلي دي، د شیطان سورنۍ ورته ویلی دی، د شیطان نغاره او ډولکۍ ورته ویلی دی. د انسان ته چې څنګه د خوراک ضرورت دی بدن ته، دغه شانې روح ته هم ضرورت دی چې هغه څه دی؟ ایمان او عمل صالح دی. ایمان او عمل صالح دی. په دې وجه تاسو به ګورئ چې کله سړی ایماندار وي نو په ډېرو سختو باندې خوشحاله خپلې پیسې رالي په بلې خرڅوي. زکات دی، صدقه ده. په تیاره کې راپاڅي خپله بستره پرېږدي ټول جومات ته روان دي. دا ولې دا د روح غذا ده. د روح غذا څه دی؟ عبادت. اوومه خبره په دې کې دا ده چې بدن چې دی د دې چې کوم ضرورتونه دي د خوراک او څښاک، که دا ته په دې بدن بند کړي نو دا بدن بیا مري که نه؟ لکه ته ډوډۍ نه خورې، اوبه نه څښې، چای نه څښې، انسان به څه کېږي؟ غټېږي به که وچېږي به؟ ښه دي. نو دغه شانې چې د روح کومه غذا ده، نو چې د روح هغه غذا چې ده هغه دې روح ته میلاو نه شي، بیا به روح مري. ته عبادت نه کوې نو بیا به د نسوپڼې ځای جوړي. ٹھیک شوه؟ تاسو ګورئ ستاسو سکول ته چې ټول نه د وخته څوک راځي، ټول نه د وخت اکثر د مټې واړه نور کله څه کال نه سکول ته نه راځي د مټې واړه. او چې کوم سکول ته هر ورځ نه وخته راځي په وهلو، په قار، په مینت، په پلار مور ته په مینت، نو د ډېری واړه. ولې؟ عادت نه وي. چې سړی عادت نه وي نو دا روح چې کله وږی شي نو بیا روح تباه کېږي. چې بدن کله وږی شي نو بدن تباه کېږي، او چې روح کله وږی شي بیا روح تباه کېږي. نو کوم ځای کې چې جوماتونه آباد دي خلک هلته د وخته پاس، هلته بیا د وخته خپلو کارونه لري. کوم ځای کې چې جوماتونه آباد نه وي هلته بیا خلک څه وي؟ هلته بیا د وخته نه، بیا ناوخته خلک پاسي، نو بیا یې کارونه نیمګړي. بیا چې دی راپاسي بیا څوک مزدورۍ له نه ځي. ډېر خلک وایي یاره د مزدورۍ له لاړ شوي، یاره مزدورۍ له نه شم تللی، دا نه شم اخیستی. ولې؟ یاره دا وایي په 10 بجې راځي دی به هره ورځ د کور ته نه شم ورځی. اتم نمبر خبره په دې کې دا ده چې که کوم سړی د خپل روح له خوراک ورکوي، یعنې عبادات کوي، بدن له خو ډوډۍ ورکوي، سعودي ته پسې تللی پلار دی، خو که د روح له زغر نه ورکوي، خوراک صحیح نه ورکوي، د روح ضرورتونه نه پوره کوي، نو د روح په ضرورتونو پوره کولو باندې به انسان غټو مقاماتو ته رسي. او که د روح ضرورتونه نه پوره کوي بیا به انسان د ذلت کندې ته به ورځي. او نهم نمبر دا ده چې د آخرت نه کم خلک انکار کوي که آخرت نه مني، نو دا خلک د روح د ضرورتونو د پوره کولو نه غافل دي. دي د روح په ضرورتو اړه پوهېږي نه. او لسمه خبره دا ده چې قیامت به خامخا راځي. قیامت به خامخا راځي. پښتو کې خلک وایي ان کرے که پین کرے، دا پټی به شین کرے. نو هغه قیامت په ورځ باندې به د ټولو معاملاتو حساب کتاب الله تعالی کوي. نو هلته به فیصله کېږي، په دنیا کې فیصله الله تعالی نه کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.